ځوانانو تاسو ته وایم دې وخت کې چې څومره فتنې راوتلې دي مولانا شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د خپل وفات نه 4 ورځې مخکې د دیوبند په مسجد کې خپل شاګردان را جمع کړل او هغوی ته وفرمایل ما چې په خپل پوره ژوند کې د اسلام خلاف څومره تحریکونه فتنې لیدلې دي د ټولو نه خطرناک فتنه او د ټولو نه خطرناکه منصوبه د اسلام خلاف دا د قادیانیانو دا په ختم نبوت باندې یوازې نه دی حمله آور دا د اسلام په تیر باندې حمله آور دی کو د دواړو جهانو د سردار مبارک ختم نبوت محفوظ پاتې نشي او هغه خاتم النبیین نشي مؤمنانو تاسو نه تپوس کومه بیا به د قرآن تشریح بیا به د بخاري او د ترمذي او بیا به د احادیثو ذخیره دا په ټوله فضول او عبث شی او کو نشي د قرآن خو حیثیت پاتې نشو قرآن خو په نبی علیه السلام نازل شوه چې د نبی علیه السلام حیثیت ختم شو نو د قرآن حیثیت چرته پاتې شو چې د نبی علیه السلام نو وروسته بل نبی راغی نو نبی خو شارع وي پکار ده چې د قرآن نو وروسته بل نوی کتاب وي بیا خو د بخاری حیثیت پاتې نشو بیا خو د احادیثو د ذخیرو د هغې څه حیثیت پاتې نشو د دین وجنبه مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایل علماو مدرسو کې درسونه کوي بېشکه دا اهمه خبره ده تبلیغ والو ملګرو چلی او سیروزی او 4 میاشتې لګوئ بېشکه دا ښکلې خبره ده خو دا مونږ او تاسو چې دا څومره خدمتونه کوو دا د نبي علیه السلام د اقوالو د ارشاداتو د افعالو د حرکاتو سکناتو د اعمالو دا خو د هغوی خدمت دی او د ختم نبوت خدمت کول دا د نبی علیه السلام د ذات ګرامی خدمت کول دی ځکه کو د نبی علیه السلام ذات اقدس خاتم النبیین پاتې نشو نه بیا د قرآن حیثیت پاتې شو نه بیا د حدیثو حیثیت پاتې شو د دې وجې نه د مقدس مشن کې الله رب العالمین مونږ او تاسو قبول کړیو نن په سوشل میډیا باندې د قادیانیانو د مرزایانو لیکچرې چلیږي زمونږ د ځوانانو سره په فیسبوک کې او په ټیک ټاک کې په یوټیوب کې او په انسټاګرام کې او په ټویټر کې په دې مختلف سوشل میډیا ایپس باندې هغوی لګیا دي خپلې خوارۍ محنتونه شروع کړي دي زمونږ د ځوانانو سوچونه خرابوي فکرونه خرابوي په قرآن اعتراض کوي په نبی علیه السلام اعتراض کوي په اسلام باره کې شکوک او شبهات پیلاوي ځوانانو ورونو د خپل کلي علاقې د عالمانو سره مضبوطه رشته ساتئ ذهن کې کله هم سوال راځي د عقیدې متعلق علماو خواله ځئ او علما کرامو ملګرو ته دا درخواست کومه علما ورونو مخکې به مونږ او تاسو د غیر دین خلقو مختلفې فرقې دا به مونږ په کتابونو کې ویلې دا مرجئه دي دا جهمیه دي دا معتزله دي دا جبریه دي دا قدریه دي هغه د هغه وخت سره مناسب فتنې وي او په علم کلام کې مونږ ته علماو ښودلې خپل معاشره وپېژنئ نن سبا فتنې بدلې دي اصطلاحات بدل دي او کوم عالم چې د خپلې زمانې د هغې اصطلاحات نه پېژني او د معاشرې د حالاتو نه آګاه نه امام شافعي رحمه الله فرمایي من لم يعرف اهل زمانه فهو جاهل دا عالم نه دی د زمانې د ضروریاتو نه به ځان خبر کوي نن سبا خوږ لفظ دی بس چې مونږ د مذهب په ځای باندې انسانیت پسند یو دا په ګوړه کې زهر دی زهر انسانیت پسندی یا هیومنزم تاسو پیژنئ دا د مذهب مقابل دی نن سبا چې په دنیا کې څوک د مذهب نه ځان ازادول غواړي نو دا خوب نوم استعمالي زه هیومنسټ یم زه انسانیت پسند یم بس ټول انسانان د انسانیت خیر ښېګړه پکار ده نو دا راته ووایه د انسانیت خیر ښېګړه خو الله ښودلې ده د انسانیت خیر ښېګړه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده او یوازې د انسانیت نه د حیواناتو حقوق درته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلي دي نو کو په حقیقت کې انسان جوړېدل غواړي د الله نه بغاوت مه کوه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه بغاوت مه کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانان خو لویه خبره ده
د حیواناتو حقونه یې درته ښودلي دي ای چې چرګوړې الالې چاړه ورته تېره کا نبي علیه السلام ته ښه پته وه چې دا د خوراک څیزونه دي ته به یې خامخا الالې خو دا څاروی چې د الالې په وخت کې په پسه چاړه الالې نو ده ته د زنکدن ډېر تکلیف سیوا کیږي نبي علیه السلام خو هغه رحمت للعالمین دی چې په چرګو چرګوړو باندې هم اضافي تکلیف سود نه کیږي ته د انسانیت خبرې کې راشه رحمت للعالمین پیغامات واوره انسانیت به دلته زده کې هیومنیزم دا خلق د ځان سره لیکي دا ځوانان زمونږه اکثر وی زه انسانیت پسند یم او پاس لیکي وی د قرآن او سنت د هغې په ځای باندې انسانیت د ټولو نه لوی مذهب دی او دا مصري او دا ټپې ورسره پکې هم اوري انسانیت لوی مذهب دی محبت لویه سجده ده دا ګانې ورسره پکې هم لګي یاد ساتئ مسلمانانو ځوانانو د انسانیت پرستۍ او یا د انسانیت پسندۍ په اړه کې مذهب بیزاری قرآن بیزاری د نبی علیه السلام د تعلیماتو نه بیزاری یاد ساتئ دا تاسو لوی د تباهۍ ګړنګ ته ورته وی ګورئ د دې نه به ځان ساتئ فیمینیزم دا یو بله فتنه ده نن سبا په دې ځوان کل کې د کارل مارکس د دور نه شروع شوې ده وی د ښځو او د سړو حقوق دا یو شان دي حالانکه الله پکې فرق پیدا کړی دی سړی چې څومره بوج وړی شي ښځه دومره بوج وړلی شي سړی دوه مني بوجۍ په اوږه کولی شي نو ښځه به یې په اوږه کي زراشه کو د حقوقو خبره راغله نو بیا خو د ښځې او د سړي په فزیکل سټرکچر کې الله ډېر لوی فرق پیدا کړی دی دا بله فتنه ده مونږ وایو بنیادي چې کوم حقوق دي بېشکه په هغې کې په بعضې ځایونو کې د زنانو حق د نارینه نه سوا دی لکه بالغ نارینه د هغه نفقه په کور کې په هیڅ چا نه ده فرض او بالغه زنانه د هغې نفقه او د هغې خرج خوراک په ماشوموالي باندې په پلار باندې د دې نفقه فرض ده او په پیغلتوب باندې په خاوند باندې د دې نفقه فرض ده او په بوډاوالي کې په بالغه زامنو لوڼو باندې بیا د دې نفقه فرض ده مونږ وایو اسلام خو په بعضې ځایونو کې زنانو ته ایکسټرا رایټس ورکړي دي اضافي حقوق ورکړي دي دا د فیمینیزم فتنه ده ځوانانو د دې نه ځان خبر کړئ د ایتیزم فتنه ده دریم نمبر فتنه دا د الحاد فتنه ده دا د دهریت فتنه ده دوی وایي په دنیا کې چې څه کیږي خود به خود کیږي الله نشته د دې کائناتو په شا باندې څوک پیدا کوونکی نشته او که تاسو وایئ چې دا مفتي صاحب خو عجیبه خبره کوي زه یو ډېره د خطرې خبره درته کومه ما په ګوګل باندې یو ریسرچ سټډي کړی د هغې مطابق په ټوله دنیا کې د دهریت آنلاین سټډي دا د امریکې نه وروسته دویم نمبر په پاکستان کې کیږي روس کې نه کیږي چې د دهریت مرکز و هندوستان کې نه کیږي په چین کې نه کیږي په پاکستان کې کیږي او دا د یونیورسټۍ هغه سټوډنټان چې د چا عمر د 30 نه واخلي تر 40 سال پورې دی چې دا میچور ایج دی ته ویل کیږي چې زمونږ میچور نوجوانه طبقه د هغې سټډي آنلاین د ایتیزم او د دهریت شروع شوه بیا به په راروان وخت کې د جومات په صف کې مونځګزار نه مومې ځکه راروان نسل د دهریت طرف ته روان دی نو علمای کرام ورونو دا فتنې وپېژنئ د سیکیولریزم فتنه وپېژنئ تا راخلي او قرآن درته صرف د مونځ د اودس او د روژې او د حج او د زکات پورې محدود کوي د قرآن ښکلی نظام معیشت دی د قرآن ښکلی نظام سیاست دی د قرآن ښکلی نظام ریاست دی د قرآن ښکلی نظام عدالت دی اوه کالو نه د پاکستان خلقو تاسو د الله د دغه رحمت نه محرومه یئ الله دې مونږ او تاسو ته په ژوندانه باندې نصیب وفرمایي سیکیولریزم فتنه ده علماو په خپل منبر او محراب باندې د دې فتنې نه د امت آګاه کوي
ورنه د قیامت په ورځ باندې به د دې لاعلم خلقو لاس وي او ستاسو به ګریوان وي او د الله په حضور کې به هم د مجرم په حیثیت باندې پیش کوي. ریشنلیزم فتنه ده، عقلیت پسندي چې چاته ویل کېږي. کوم څیز چې د عقل نه ماورا دی د هغې وجود نشته، لکه جنت شو، لکه دوزخ شو، لکه فرشته شوه، لکه جنات شو. هغه خلق وایي عقل یې نه مني، د دې وجې نه دا د منلو قابل نه دي. نن سبا زمونږ او ستاسو په تعلیمي ادارو کې ریشنلیزم، عقلیت پسندي په عروج باندې روانه ده. دې طرف ته نظم سر سید احمد خان په خپلو کتابونو کې څه بعضې غلطۍ کړي دي او د عقلیت پسندۍ او د ریشنلیزم په دې خطه کې هغه بنیاد کېښودلی دی. علماو د دې فتنې مخنیوی وکئ او دا دې قوم ته وښیئ. انشاء الله العزیز موږ به د دین اسلام هره مورچه سنبالو که خیري انشاء الله را سره ووایو. د دین اسلام هره مورچه به سنبالو انشاء الله العزیز. الله مونږ خوراک سکاک له نه یو رالیږلي، ورنه په مونږ کې او د دې غرونو او د دې صحراونو په دې خنزیرانو شادوګانو کې بیا څه فرق شو؟ الله مونږ رالیږلي یو خپلې بندګۍ دپاره. د الله بندګي او د الله په ځمکه د الله نظام د هغې به په خپله باندې هم د هغې به مجاهدین جوړیږو او د هغې به محافظین جوړیږو. الله رب العالمین دې د دغه اجتماع انعقاد کوونکو وروڼو ته لوی بدلې نصیب وفرمایي چې زمونږ په عقیدو خفه کیږي او زمونږ د جنت فکر دی ورسره او زمونږ د آخرت فکر دی ورسره. او الله رب العالمین دې په دغه اجتماع کې کو چا مال لګولی دی کو جان لګولی دی، الله دې ورته په روز محشر د تاجدار مدینه صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کی.